نیک بیبی پیژنئ چا چاته نیک بیبی معلومه ده څوک نیک بیبی پیژني د نیکې بیبي 3 صفات دي دا پکې ولټوئ که دا پکې پیدا شو خو نیکه به یي که دا پکې پیدا نشو نو بیا به مسله ښکلي نه وي ښه نبی علیه السلام فرمایي چې ته ورته کله وګوري نو ته به خوشحاله شي دا د نیکې بیبي اولنی صفت دی خاوند به بار ستړی ستومانه دیاړی او لړل تپل او جنګونه او کاروبارونه هر څه به یې کړي خو چې راشي او بیبي ته وګوري نو دی به خوشحاله شي دا د نیکې بیبي صفت دی بعضې په بار خوشحالي چې ورشي بیبي ته وګوري نو خو ورته ټینشن سیوا شي که نه معلومیږي دا چې دا بیبي نیکه بیبي نه ده یو صفت یې دا شو چې خاوند ورته وګوري نو خوشحاله بشي دویم صفت یې دا دی چې کله ورته خاوند د یوې خبرې ووایي نو سمدستي د خاوند خبره مني با لبیک خاوند وایي دا جی بس دا خاوند وایي دا بس دا چې کله ورته خاوند د خبرې ووایي ډاریکې ومني دویم صفت یې دا دی دریم یې دا دی چې کله خاوند د کوره ووځي نو دا به د خاوند د مال او د جان او د عزت حفاظت کوي دا د نیکی بیبي 3 صفات دي خاوند وګوري خوشحاله بشي خاوند ورته خبره وکړي او به یې مني خاوند د کوره وځي دا د کور دروازه بند نه کړي د خاوند د مال او د جان حفاظت شو دا نیکه نه ده چې خاوند داسې وځي او دا په دې ور وځي دا ټول کلی بیا ګش کوي د خاوند د راتلو پورې دا نیکه بیبي نه ده خاوند راشي ګوري چا کره تللی دی یو کور کره واړه لیږي د بل کره دا نیکه بیبي نه ده بس دا د ښه ښځې صفت نه دی بس ابه د خاوند په نشوالي کې د خاوند د مال د جان د عزت حفاظت کوي مال به وله الوزي نه مال به په تعویزګرو وله نه ویشي چې هغه وځي او دا لاړ شي او تعویزګر له 3,000 ورکړي دی د مال حفاظت ونه کو د عزت هم ونه کو چې د دې په لوپټه د چا نظر ولګي د خاوند عزت یې لیلام کو د خاوند د عزت خیال یې ونه سات دا نیکه بیبي نه ده دا زنانه خبر نه دي دا پوه کوي حدیث مبارک کې راځي چې کومه ښځه د خاوند د اجازت نه بغیر د کوره ووتله خبر یې کومه ښځه چې د خاوند د اجازت نه بغیر د کوره ووتله چې دا څنګه قدم اوچت کی نو په دې اول ځمکه او اسمان لعنت شروع کی دا چې په کوم ځای قدم دی ځمکه په لعنت رالیږي څو پورې چې دا زنانه کور ته نه ده راغلې دا د لعنت کې ډوبه روانه ده ډوبه که هر پله تلي ده که هر چا کره تلي که غم لتلی او که خادی لتلی خو چې د خاوند د اجازت نه بغیر تلی وه خاوند پې ناراضه و مورې خورې ته چې قدم د کوره اوچت کې او خاوند پې ناراضه و چې څنګه قدم په ځمکه کېږدې د ځمکې اقه برخه پې لعنت راولیږي دې چې څومره ځمکه باندې تلې ده راغلی دا دې ټولې ځمکې په لعنت رالیږلې ځکه دا د خاوند د اجازت نه بغیر وتلی ته خاوند پیژنې ته خاوند پیژنې او دا داسې لوی حق دی چې د د اجازت نه بغیر زه ووځم نو په ما به لعنت ورېږي او که نه څومره حق دی زوام دومره حق دی د دواړو جهانو سردار فرمایي که په شریعت کې او په دین کې د یو تن سجده بل تن ته جایز وی د الله نه علاوه لامرت المرأة ان تسجد لزوجها ما به ښځې ته حکم کړی چې دې خاوند ته سجده لګوه دې خاوند دی زوام پیر که خست دی خو مرید لا بس دی